بینک یې بچ کو او رقم یې بچ کو، د دې عزت یې راوست او خپل سهر یې پکې شهادت کو، جنازې که د الله مالش بیل والا رانغله. بینک سے کسی قسم کے جو ہے نا پیسے وغیرہ نہیں لوٹ کے گئے ہیں. معلومه خلک پرې راغلي د بینک لوټ کولو لپاره، خو د مخکې پریښي نه دي. نو سړی چې کوم دی شهید شوی دی، بهادر دی او ته ځان ضرور رسوه. وقوع سے 8-10 منٹ پہلے ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا تھا جو کہ ملزمان کا ساتھی تھا. مونږ چې کوم دی نه پیسو کار شته دی، نه د بینک سره کار شته. زمونږ ټارګټ دا سیکورټي ګارډ دی. جو سیکورٹی گارڈ تھا جو شہید ہو گیا، اس کے ساتھ اس نے ہاتھا پائی کی. چې کوم خپل اکثر سیکورټي دی هغه ګوري، بیا ځان پسې گیټ بند کړي پټ شي نه. ایک دفعہ ہم نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ سوئس سسٹم ہے، لیکن پتہ چلا کہ سوئس سسٹم جو ہے نا انہوں نے ابھی تک اس کو انسٹال نہیں کیا. د بینک د راوتو نه بعد دی په موټرسایکل به یو موټرسایکل باندې کېږي، دوه بل باندې کېږي چې کونه پیوي خري لیکس روان شي. دی سیکورټي والډرز ولې نه کړي؟ سیکورٹی گارڈ جو ہے جو بیچارہ جو ہے نا قتل کیا گیا، اس کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی اور اس کو مارا پیٹا اور اس کے بعد جو ہے نا سر پہ مار کے اس کو قتل کر دیا. ڈاکٹر میں سعید زما دا مطالبہ اور درخواست ہے، بالکل انکوائری کی شفائی انکوائری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین، موجود ہوں تھانہ انقلاب کے علاقے کوہاٹ روڈ پر. میرے کپ میں آپ کو یہ نجی بینک نظر آ رہی ہے. یہاں پر 20 جنوری کو 4 مسلح افراد اندر گھسے اور سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ اصل حقائق کیا ہے؟ مسلح ملزمان بینک میں کیوں گھسے؟ واردات کیسے ہوئی؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم کوشش کریں گے کہ ورثاء سے بھی بات کریں اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایس پی صدر ڈویژن احسان شاہ خان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، بینک میں مسلح افراد گھسے اور سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا تھا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ ملزمان کون تھے؟ کچھ اب تک تفتیش میں کچھ پتہ چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دراصل میں آپ کو پتہ ہے، چونکہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے، یہ ایک بندہ پہلے سے آئے ہوا تھا اور وہ جو اندر چلا گیا تھا وہاں پہ بیٹھ گیا تھا. باقی 3 بندے جو ہے نا اس کے بعد آئے ہوئے ہیں. جو سیکورٹی گارڈ تھا جو شہید ہو گیا، اس کے ساتھ اس نے ہاتھا پائی کی. اس ہاتھا پائی کے دوران اس کو اندر لے گئے اور وہاں پہ جو ہے نا اس کو مار پیٹ کے بعد جو ہے نا گولی مار کر قتل کیا گیا. اچھا، ہم نے فوٹیج دیکھی ہے، تھوڑا سا اندر چل کے بتائیں کہ سیکورٹی گارڈ کہاں پہ کھڑا تھا، ملزمان جو تھے، جو ایک ملزم پہلے سے اندر آیا تھا، فوٹیج میں نظر بھی آ رہا ہے، وہ کہاں پہ بیٹھا تھا اور اس نے کتنی دیر اس بینک میں گزارا؟ دراصل میں تقریباً وقوع سے 8-10 منٹ پہلے ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا تھا جو کہ ملزمان کا ساتھی تھا، اور اس کا چیکنگ پراپر نہیں ہوا تھا، کیونکہ بعد میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ بھی پسٹل تھا اور یہ یہاں پہ بیٹھا تھا. باقی 3 بندے جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا انٹر ہوئے ہیں. اور یہاں پہ جو آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ ان کے یہ سیکورٹی گارڈ جو ہے جو بیچارہ جو ہے نا قتل کیا گیا، اس کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی اور اس کو مارا پیٹا اور اس کے بعد جو ہے نا سر پہ مار کے اس کو قتل کر دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے مینیجر صاحب کے جو ہے اس کے بقول مینیجر صاحب کے کہ ان ساروں کو جو ملازمین ہیں ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا، ان کو بتا دیے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جب یہ بندہ جو ہے نا مارا گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس چلے گئے. بینک سے کسی قسم کے جو ہے نا پیسے وغیرہ نہیں لوٹ کے گئے ہیں. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر پراپر چیکنگ نہیں ہوئی تھی اور مسلح شخص جو تھا وہ یہاں پر تقریباً 10 منٹ تک بیٹھا رہا، تو یہ بینک سیکورٹی گارڈز کی غفلت نہیں ہے یہ؟ دراصل میں یہ ہے نا کہ اس سیکورٹی گارڈ نے تو اس کا جو ویسے نارملی اس کا کیا ہوا تھا، لیکن تھارلی اس کا چیکنگ نہیں ہوا تھا. اچھا، ہم نے دیکھا پولیس کی طرف سے کافی سخت اقدامات اٹھائے گئے. ایس او ایس سسٹم ایک بنایا گیا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی میں ایس او ایس سسٹم کے ذریعے تمام ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں. کیا ایس او ایس سسٹم تھا یہاں؟ ایس او ایس سسٹم کے حوالے سے اور سیکورٹی گارڈز اور مورچے کے حوالے سے اس کو ہم نے جو نا ایس ایچ او کے تھرو اور ایس ڈی پی او کے تھرو ٹائم ٹو ٹائم اس کو ہم نے ایڈوائزری دی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ ایس او ایس کو ہے نا انسٹال کریں. ایک دفعہ ہم نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایس او
سویس سسٹم ہے، لیکن پتہ چلا کہ سویس سسٹم جو ہے نا انہوں نے ابھی تک اس کو انسٹال نہیں کیا اور انہوں نے وہ ایپ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ نہیں کیا. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بینک ہوتے ہیں وہاں پر کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کیا وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے؟ دراصل میں ان کے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ تو یہ پرائیویٹ جو کمپنی ہے اس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی ہیں تو وہ کرتے ہیں. جو جب وہ بھرتی کی جاتے ہیں تو میرے خیال میں آلموسٹ اس میں جو ہے نا ریٹائرڈ جو فورسز کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی کہا، ہم نے ایف آئی آر کا متن بھی پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ملزمان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کیا سمجھے، یہ واقعہ ڈکیتی ہے، ذاتی دشمنی ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ دراصل میں یہ نہ دیکھیں اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ تو ڈکیتوں جیسا ہے، لیکن اگر ہم صرف اس خوش فہمی میں رہیں کہ بھئی انہوں نے پیسے نہیں لے کے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو ڈکیتی کے غرض سے اس کے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں اور جو مرڈر ہوا ہے اس کے اینگل سے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا اس میں یہ ڈکیتی کے واردات کے لیے آئی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے بندے کو مار کر پھر جو ہے نا ویسے حواس باختہ ہو کے چلے گئے ہوں گے. تفتیش میں کیا پتہ چلا جب بینک میں جب یہ ملزمان آئے تو اس وقت کتنی اماؤنٹ موجود تھی؟ تو اماؤنٹس کا تو ویسے مجھے پتہ نہیں کہ کتنے تھے، لیکن بقول منیجر صاحب کے کہ اس ٹائم 3 ملین روپے جو ہے نا وہ دراز پہ پڑے ہوئے تھے، جو کہ یہ عموماً یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ دراز میں رکھ کے لوگوں کے ساتھ وہ جو ایکسچینج کرتے ہیں. تو 3 ملینس تو ویسے وہ پڑے ہوئے تھے اور باقی بھی ہو سکتا ہے اس کے حساب میں ہو، لیکن 3 ملین کا میں نے اس سے سن لیا تھا کہ 3 ملین ہمارے وہ پڑے ہوئے تھے. اگر وہ لے جانا چاہتے تھے تو وہ لے سکتے تھے. اچھا، آپ کے ڈویژن میں مزید اور کتنے بینکس ہیں؟ ان کی سیکیورٹی کی کیا آپ نے کوئی پلاننگ کی، کچھ ہدایات کی، کچھ لائے عمل طے کیا؟ ہمارے جو ڈویژن ہے اس میں ٹوٹل 7 بینکس ہیں اور 2 یہاں پہ ہے، ایک زری بینک ہے، یہ ایک حبیب بینک ہے، ایک بڑا بیر میں لائٹ بینک ہے اور 4 جو ہے متنی میں، ٹوٹل 7 ہے. اور ساروں کے سیکیورٹی آڈرز بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کے ایڈوائزری بھی ہم نے دی ہوئی ہیں. آلموسٹ اس کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، کیمرے شیمرے بھی موجود ہوتے ہیں، ڈی وی آرز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ یوٹیلائزیشن اور سیکیورٹی گارڈ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی لینا وہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے نا ہدایات جاری کرتے ہیں، لیکن بس ہو جاتا ہے، یہ ایک مسہب ہو گیا، انشاءاللہ اس کو ہم ٹریس کر لیں گے. سر، واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی، پرانی ویڈیوز میں آپ نے کچھ دیکھا کہ یہ ملزمان پہلے کبھی آئے ہیں اور ریکی وغیرہ کی ہو ادھر؟ ابھی تک یہ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے ہیں. آخری سوال آپ سے کروں گا، 24 گھنٹے گزر گئے اس واردات کو، ہم پھر وہی پوچھوں گا کہ کیا تفتیش کہاں تک پہنچی، کچھ پیش رفت ہوئی، کچھ کلو ملا؟ احسن بھائی، ایک تو ہوتی ہے خانہ پوری اور ایک ہوتا ہے جو ہے نا وہ میرٹ پہ تفتیش کرنا. تو اس پہ سی سی پی او صاحب نے بہت سختی سے نوٹس لیے ہوئے ہیں، اس میں ٹیمز بنی ہوئی ہیں، اس میں ٹیکنیکل ٹیمز بھی ہیں، انویسٹیگیشن ٹیمز بھی ہیں، آپریشن ٹیمز بھی ہیں اور ہر اینگلز پہ ہم کام کرتے ہیں. اور یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے ٹائم میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ جلد از جلد اس کو ہم ٹریس کر کے انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مقتول سیکیورٹی گارڈ محمد شیر کے چچا زاد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک تاسو له صبر کې ډیر غټ غم دی. لاول خپل نوم راته بیا وایي چې دا محمد شیر کله نه دی بینک کې به ډیوټي کوله؟ زما نوم سرجی مطیب شاه دی او محمد شیر قریباً چې دی کپنې سره یو کال قریباً کېږي، دی په سیکورټي کې اووه کال سیکورټي وکړه، خو شپږ کال مخکې سیکورټي کې قریباً تېر کړي، یو کال دی سیکورټي کې تېر شوی دی. اوس دلته کې د کوارټ روډ باندې چې کوم بینک دی ایچ بی ایل بازخیل سټاف کې دی کې قریباً 40-45 دن نه ډیوټي کوله. د دې نه مخکې پیشتخار شو کې ډیوټي کړې وه، هلته کې هفته به د شپې وه، هفته به د ورځې وه. پرون 8 بجې د کور نه وته یې ډیوټي ده، ایچ بی ایل بینک ته رسېدلی دی او ورځي کړې ده، بوټان یې کړي وو. بیا قریباً چې داسې د ویډیو مطابق چې کوم ویډیو مو وکته او د دې کومه ویډیو راغلی سرجي دا 10 منټه او 9 بجې د واردات شوی دی. نو دا زه 10 بجې په ټیکنیکل کې په فیکټري کې کار کوم، انډسټري کې ټیکنیکل کې کوارټ روډ کې. ما ته 10:30 بجې داسې ټلیفون راغو چې بای داسې واردات شوی چې محمد شیر سیکورټي ګارډ په بینک کې ډیوټي و، دغه نه معلومه خلک پرې راغلي د بینک لوټ کولو لپاره، خو د مخکې پرېښي نه دي. نو سړی چې کوم دی شهید شوی دی، بهادر دی او ته ځان ضرور سوه. زه چې موقع ته ورسېدم قریباً چې دا په کم 11 بجې وي چې بازخیلو کې دی بینک کې سرجي هلته پروت و. هلته ایس پي صاحب احسان شام ولاړ و، ډي اس پي صاحب هم
ظفر او اس ایچ او مو چې کوم دی د انقلاب رضوان خان مختلفو ادارې ولاړې وي نو ما هغه موقع وکړه او بیا دا ما اوچت کو دی را سره پولیس والا په امبولانس کې واچولو دا ما مردخانه ته سر جوړو چې مردخانه کې لاش الله کې قریبا چې واپسی ما لاره یو 40-45 منټ کې ما کور ته واپس راو 4:30 بجې په ورځ جنازه شو جنازه کې نه د ایچ بی ایل والا د بانکس نماینده ما جنازه لراغلی دی یو قسم نه راغلی ایچ بی ایل نه ټلیفون شوی دی نه څه مطلب ما ته معذورت کړی دی باقي چې کوم دی سکیورټي کې عسکر سکیورټي کمپنی را ته هغه کمپنی صرف او صرف دوی کډري کسان راغلی جنازه لا یو سپروایزر راغلی او دوه سره ګنرانو دی به درې کسه جنازه کړي زه خو والله مطالبه کوم چې دا چرته سپیمرو یا مطلب دی به غیرتوب باندې مړ شوی دی چې سته بانک بنچ کو سته دم راغټي عزت راوستو خپل بهادریو کا صدرې درې نیمه ویډیو دا ویډیو سړي ټول اپلوډ شو ټول دنیا ګوري کم سے کم چې کم بهادری باندې مړ شوی د مخکې بهادری کړی 24 سال د په ملیشیا کې سرویس کړی دی سر د کارګل په جنگ کې زخمی شوی دی په وزیرستان کې سر دی 11 یولس ورځې دی چې کم دی ټي بي ولا گرفتار کړی یولس بعد ورځې دی هرا شوی یولس ورځې کې د ماته قسم خوړو چې ما پانی خوړی او بم یولس ورځې کې نس کې میاشت اکتوبر ولا سم میشوه په وزیرستان کې بیا دی زخمی شوی دی باجوړ کې بیم زخمی شوی دی لکم د بهادری په ختمه و پرون چې کوم بهادری کړي ټول دنیا د بانک بچ کو او رقم بچ کو د دې عزت راوس خپل سهر په کې شهادت کو جنازه کدل لمل جبیل ولا رانغله مال چې کوم د سکیورټي د کوم کمپنی و سه درې کسان راغلي اغه بیا سر دی خوري پرون کې شوی دی بیا چې ما نن سهار 9 بجې ما اف آی آر کتلې دی ف اف آی آر کې چې کوم ناروا شوی را په اف آی آر کې چې کوم ظلم شوی را ما سره د انقلاب تانه سیټ نه په انقلاب تانه دا اف آی آر کړي چې ما ته د بانک منیجر دا ریپورت را کړی چې دا کسان بانک ته رانوتي دي او مونږ ته ویلي چې تاسو را زما هیڅ کار نشته په مې ته ما چکې خو او مونږ چې کوم نه پیسو کار شته نه د بانک سره کار شته زمونږ ټارګټ دا سکیورټي ګارد دی د اوشتو او لاړو اف آی آر په دغه طریقه شوی دی نو زه خو اول دا سوال کوم د سی سی پی مې صحیح صاحب نه چې تا خو به دا ویډیو سرجی کتلی او ګوري به مشاله ټول دنیا ګوري چې د ذاتیات د سره کولو او د وشتو د بانک ته څنګه ورته نکړي 2 میلیټه ویډیو شوی را بهر د سره لانجه شوی را د بهر ولندې وشته دوه کسانو دی نیولې باقایا چې کوم د کلاشنکوف په لاري کې زی بانک ته نوزي نو ول بانک ته نوزي خو د بهر گیټ کې بسولي وزیری کنه چې ته دا خبره کې چې بل ذاتیات شوی زه منم ذاتیات شوی بهر ولې نه وشتو زه د دې بانک نه قریبا 8 کیلومتر د خیبر جنسیا سره ته پروت یم 8 کیلومتر کې زما کور دی په دې 8 کیلومتر کې دی ولې په لارې ولې نولي ذاتیات سره شته زما راشي جی انکوایري د کینی او ټیم د احسان الله ته سوال کوم احسان شاته او سی سی بي ډاکټر مې صحیح ته ایجی ته سی ام ته چې انکوایري د کینی زما پر خلیل مومن کې ته پوزو کې زما ذاتیات وی زیار سمنم تاسو را خبرونه دا محسوسيږي چې دا محمد شیر چې کوم الله پاک دی الله وبخیغه هغه شهید شوی دی دا په بانک ډکته کې مړ دی بالکل 100% د بانک ډکته کې مړ دی بل د څه کوم دویم خپل سکیورټي دی او ویډیو سره تاسو ګټو دنیا وګوري د لاندې وته د سره چې کوم دی والټ کول کې د په دوه کسره ګر کړی دی د سره فشټول د خپل فشټول ته خلی د چې کوم خپل اکثر سکیورټي دی هغه ګوري به ځان پسې ګیټ بند کې پټ شي نه هغه سره الان کې ماشين هم شته کلاشنکوف هم شته تاسو سره ماشين شته تاسو سره کلاشنکوف شته هغه هیڅ کاونه کو نه غي ځان پسې ګیټ سره بند کړی دی مکمل سره ګیټ بند کړی دی با چې دې کله ولګي فروزي نو هم د قریبا چې 1 میلیارډ سکم میلیارډ کم د نمونه کسان دي په بانک کې خرید ګرځي د بانک دراواتونه بعد دی په موټرسایکل به یو موټرسایکل باندې کې دوه بل باندې کې کې کونه پیو خرید لیکس روان شي دی سکیورټي ولډز ولې نه کړي د حراست کې پولیس ولې نه لي د تفتیش لوي نه بوزي ها یو سوال کوم پولیس هم دا وی چې موږ په دې انګل کار کوو د محمد شیر سره دښمنی و هیڅ نشي ذاتي د شمال کمیټې کې یو نه چې سمې داري پاکستان کې اسرائیل د سپیشل برانچ ته چې سمې داري دی بالکل تفتیش کوي او دا تفتیش کوي چې په سلو کسانو کې یو کس ورته وي په سو کې یو کس چې دا سړی خراب او زړی دښمنی و زمونږ هیڅ دښمنی نشته کې دی نه سمې داري دي پولیس ته سپیشل برانچ سی سی ډي ولې اف آی آر ولې ټول کمیټې نه کوي ډاکټر مې صحیح ته زما د مطالبه درخواست بالکل انکوایري دی کې شفاف انکوایري دی ما تر انصاف مې جو شي انصاف غواړم کومه بهادری کړی ټول قوم ویني ا بهادری باندې خودي مال ولټ الزام راکو مال په کلی کې بدی راکړه چې تا ذاتیات ته الته شهادت هم په بودی مال وړي مال په کلی کې بدی ګوري زه په خپل دشمن پسې کم ځای ګرځم
محمد شیر اخیری ځل تاسو سره څه خبره څه کړې چې اوس هم یادې اړخه پشي د انسان په دې سحر باندې چې کوم دې زو دې کور نه وروتو ما ته موټر سایکل دا کینې چې زما ورته ویل ته زما پسې موټر راځي زم در ادم خیل دلته مشه سره پیسې دي او دې معنی چې کوم دې مخکې شو او دا ما شوګر کلی ورته وی دې به موټر سایکل دا وانه زما موټر کې په دوباره ورسېدم ما شوګر کلی کې ما ورته ویل ما زم در ادم خیل ته او الله مې پیسې بر وړم مزو به لیټ کوړم ما خام لازم زما موبایل اکثر بندي به ته بکور کې دا پیغام کو چاله کاغه دره کې ویل ښه لکه دا څومره تکلیف دی مراحل چې انسان خطول سره ملاوي شي ژوندې لاړ شي او بیا د لاش کوړه واپس راځي ډیر تکلیف چې کم تکلیف زما په ځانو تیر شو زما په بچو تیر شو زما په ماشومان تیر شو زما په محله کې تیر شو په یارانو دوستان تیر شو په الله ولیدو زما د کور نه لږ غم دی په محله کې په کلی په وطن کې کړه ډیر غم دی اللہ پاک تاسو له صبر دے آمین ناظرین سیکیورٹی گارڈ نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں اپنی جان کی قربانی تو دے دی لیکن اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا یہ واقعہ خونی ڈکیتی تھی یا پھر وجہ کچھ اور ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا اس وقت تک کے لیے اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان